د ستمبر دغه میاشت کې عموما مونږ هر کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت او د قادیانیت په حواله سره خبره کوو، لیکن څه کال د ربیع الاول میاشت په دغه ستمبر سره یو ځای راغله. د دې وجې نه ربیع الاول په میاشت کې د سیرت بیان کیږي. مسلسل هغه سوچو مې ما ستاسو په وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په عنوان باندې مختلف موضوعات عرض کړل. د دې وجې نه هغه د ستمبر میاشت خو تیره ده، لیکن د اکتوبر په دغه میاشت کې به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په عنوان باندې خبره وکړم. محترمو، د ختم نبوت عقیده دا صرف عقیده نه ده، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت حفاظت هم دی. د ختم نبوت عقیده دا صرف یو مسله عقیده نه ده، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه منصب حفاظت دی کوم چې الله رب ذوالجلال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړی. د ختم نبوت دغه عقیده صرف عقیده نه ده، صرف د دې د حفاظت خبره نه ده، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تاج د ختم نبوت خبره ده کوم چې الله رب ذوالجلال محمد رسول الله ته بسر کړی. د ختم نبوت دغه عقیده دا صرف یو عقیده نه ده د عام عقایدو په شان چې موږ رسما دلته بیان کړله، خبره ختمه شوله. د عمر زور چې په دغه باندې ورکولی کېږي د هغې وجه دا ده چې کله یو ډاکو د رسول الله په عزت باندې د حملې کوشش کوي، د هغه په هغه تاج د ختم نبوت باندې د حملې د ډاکې کوشش کوي، بیا په امت باندې لازم وي چې د خپل پیغمبر د حرمت حفاظت وکړي، د هغه د عزت حفاظت وکړي، د هغه د هغه منصب حفاظت وکړي، د هغه د هغه تاج د ختم نبوت حفاظت وکړي، داغه د هغه فضیلت حفاظت وکړي. د دې وجې نه کله چې د ختم نبوت خبره راشي، بیا د عامو عقایدو نه په دې کې حساسیت زیات پیدا شي، جذباتیت زیات پیدا شي. په دغه کې محترمو بیا علماء کرام زور ورکوي، د هغې وجه هم دغه ده چې دا صرف عقیده نه ده، بلکې دا زموږ د دین بنیاد وګرځي. ختم نبوت عقیده څه څیز دی محترمو؟ زموږ او ستاسو په دې باندې ایمان دی چې الله رب ذوالجلال د انسانیت د هدایت دپاره د انبیاو کومه سلسله را لېږلې وه، د هغې ابتدا الله د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه کړې وه، او د هغه سلسلې اختتام او خاتمه الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړې وه. د انبیا علیهم السلام کومه سلسلې چې الله را لېږلې وه، د دې اولنۍ کړۍ حضرت آدم علیه السلام وه، او د دې اخرنۍ کړۍ امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. زموږ ستاسو د مسلمانانو په دې باندې ایمان دی چې د نبوت څومره فضایلو څومره کمالاتو دا ټول الله رب ذوالجلال په محمد رسول الله باندې تمام کړل. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل چاته نبوت نشي میلاوېدلی. اوس د نبي علیه صلات وسلام نه وروسته بل څوک نبی نشي پیدا کېدلی. اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل نوی نبی دنیا ته نشي راتللی. په دغې باندې زموږ او ستاسو ایمان دی. دغه د دې امت اجماعي او اتفاقي عقیده ده. د دغې منکر ته کافر ویلی شي، د دغې منکر ته مرتد ویلی شي، ځکه دغه زموږ د دین بنیاد دی، دا د رسول الله عزت دی. کم د نبوت سلسله چې د آدم علیه السلام نه شروع کړې وه، هغه سلسله په محمد رسول الله باندې ختم کړل، ودیځې هغه سبب بند شو. تاسو ګورئ څومره انبیاء کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تېر شوي دي، په هغې باندې دومره ایمان لرل ضروري دي چې دا د الله پیغمبر دی، دا د الله رسول دی. موسی علیه السلام د الله نبی او رسول، عیسی علیه السلام د الله نبی او رسول، ابراهیم علیه السلام د الله نبی او رسول. لیکن خبره چې کله د محمد رسول الله راشي، دلته عقیده صرف د نبوت نه ده چې نبی علیه السلام د الله نبی دی او رسول دی،
بلکې دلته دویمه عقیده ورسره متوجه شي چې محمد رسول الله د الله نبی دی، محمد رسول الله د الله رسول دی، او محمد رسول الله د الله اخرنی نبی او رسول دی. هغه د نبوت او رسالت سلسله الله په دې باندې ختم کړل. او دغه عقیده محترمو تقریبا د قرآن مجید د 100 آیتونو نه سبب ده. زموږ علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي. 210 احادیث صحیحه متواتره ور باندې گواه دي. 210 قرآن مجید تاسو کې دا اول نه شروع کړي. دا سورې بقره چې کله شروع شي الله رب ذوالجلال الته بیان کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک. د مؤمنانو صفات بیانوي. دا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان لري بما په هغه څه انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته، وما انزل من قبلک، او ایمان لري په هغه څه باندې چې نازل شوی دی مخکې ستانه، وبالآخرة هم یوقنون، او دیو په آخرت باندې یقین کوي ایمان لري. علما فرمایي دا قسم آیتونو ته که مونږ وګورو د نجات دپاره د هدایت دپاره بنیاد الله په 2 قسم وحی باندې ایمان راوړل ضروري ګرځولي دي. یو د محمد رسول الله نه مخکې بما انزل من قبلک، ستانه مخکې چې څومره انبیا راغلي وو هغوی ته وحی راغلی وو، هغوی ته کتابونه راغلي وو، په دې باندې ایمان ضروري دي. او دویم نمبر ما انزل الیک، تا ته چې کومه وحی راغلی د قرآن د حدیث دي. اوس ګوره ایمان لرل د الله د طرف نه چې کومه وحی راغلی ده، پیغمبران راغلي وو، هغه د نبی علیه السلام نه مخکې وو یا نبی علیه السلام دی بس. که د دې نه وروسته چېرته بله وحی راتلی، بل پیغمبر راتلی، بیا به ورسره یوه اضافه کړې وي ما انزل من بعدک. مومن هغه سړی دی چې په هغه وحی باندې ایمان لري، په هغه پیغمبرانو کتابونو ایمان لري چې ستا نه مخکې وو. په تا باندې په تا چې کومه وحی راځي په هغې باندې ایمان لري، او ورسره به دا اضافه راغلې وما انزل من بعدک، او په هغه څه باندې ایمان لري چې د تا نه وروسته به نازلېږي، د تا نه وروسته به پیغمبر راځي، د تا نه وروسته به کتاب په هغې باندې به ایمان راوړي. لیکن تاسو که قرآن مجید وګورئ کم از کم 29-30 ځایونو کې دا مضمون ذکر شوی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دا مضمون تا ته چې کومه وحی راغلې ده، ستا نه چې مخکې پیغمبرانو ته کومه وحی راغلې ده، په تا باندې ایمان، ستا نه د مخکې پیغمبرانو باندې ایمان، یعنې ستا نه چې مخکې کومو پیغمبرانو ته نبوت میلاو شوی دی په هغې باندې ایمان. اوس که چېرته د رسول الله نه وروسته بل پیغمبر راتلی، بل څه قسمه نبي راتللی، الله به خامخا د هغې ذکر کړی وی. ځکه د امت واسطه د رسول الله نه د مخکې پیغمبرانو سره نه ده، اخو تیر شوي دي زموږ د ایمان تر حده پورې خبره ده. که د رسول الله نه وروسته بل پیغمبر راتللی د امت واسطه د هغه سره راتلله، د دې وجې نه رسول الله به خامخا د هغې اطلاق خپل امت ته ورکړی وی، لکه څنګه چې مخکې شوي وه. هر پیغمبر د خپل امت نه عهد اخیستی و، خبره یې ورته ورکړی و، لوز یې ورته ورکړی و، لوز یې ورنه اخیستی و چې که تاسو ته بل پیغمبر راشي ما نه وروسته، بل کتاب راشي، نو تاسو به هغې باندې ایمان هم راوړئ، د هغې مدد به هم کوئ. دا هر پیغمبر کړي دي. لیکن د محمد رسول الله احادیث وګورئ، د هغې کم قرآن ور طرف نازل کړی هغه اول تا آخر وګورئ، چرته صراحتن اشارتن کنایتن په هیڅ طریقې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د بل نبوت او وحی ذکر نه دی کړی. دا دلیل د دې خبرې دی چې هغه سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوه. اوس د نبي علیه صلات وسلام نه وروسته بل چاته نبوت نشي میلاوېدلی، اوس د نبي علیه صلات وسلام نه وروسته دنیا ته بل نبي نشي راتللی. دا کوم سړی چې انګریزانو راپورته کړی و د پیغمبرۍ دعوې کړی و، مرزا غلام احمد قادیاني ملعون کذاب پلیت انسان، دی آیات کې تعویل کوي دغه کسان، ویره وبالآخرة هم یوقنون. وی د دې نه زمونږ د مرزا صاحب هغه وروستنی وحی مراد ده چې وحی موعوده ده، وبالآخرة هم یوقنون، په وروستنی وحی باندې به دوی ایمان راوړي. نو موږ ورته وایو دا مضمون قرآن مجید کې کم از کم 29-30 مقاماتو کې راغلی دی، او په هغه ټولو کې تاسو ورنه مراد ورځ د آخرت اخیستی، نو دې ځای کې ورنه وروستنی وحی څنګه مراد اخلي؟ دا ضابطه خو 29 ځایونو کې تاسو د دې نه علاوه نه ده منلې، دلته څنګه منئ؟
دا معنا تاسو هلته نه دی کړي دلته څنګه کوئ. دویم په دا امت کې 1400 کاله مفسرینو کې، محدثینو کې، فقهاو کې، متکلمینو کې بل هیڅ چا نه ده اغستې. کومه معنا چې دغه شیطان او شیطانانو واغستله په دا امت کې په نوم یو مفسر نه ده اغستې. ورنه بسم الله وکړئ. بېشک کم از کم د صحابو دور کې، د تابعینو دور کې، د تبع تابعینو دور کې دا 1400 کاله کومه زمانه چې مجددین مفسرین پېښ شوي د یو چا ذهن او زړه ته خو به راغلی وی که نه، خو چې هېڅ چا نه ده اغستې. دا تاسو خالص تحریف کوئ، دا تاسو خالص د قرآن او د سنت دشمني کوئ. او دریم نمبر عقل او علم دواړو نه الله فارغ کړی و. هلکه ته دا وحي دپاره چې دا آخرت صفت جوړې، نو دا وحي خو مذکر ده. مو خپلو طالبانو ته وایو دا وحي مذکر ده او آخرت مؤنث دی. نو دا مذکر او مؤنث په دا موصوف صفت کې خو تطبیق لازم دی. که یو مؤنث بل به مؤنث، که موصوف مذکر دی صفت به مذکری، که یو مفردی بل به مفردی، که یو تثنیهی بل به تثنیهی، که یو جمعی بل به جمعی، که یو دلته خو داسې نشته دی. وحي مذکر ده او آخرت صفت دی. نو بد وخت دا تر اخر لپاره صفت څنګه جوړې؟ عقل نه خو فارغ وي، علم هم در سره دغومره نه و چې دې خبرې ترې سوچ کړی وي بیا دې تاویل لا یاد کړی. نو بهرحال دا تقریبا 29-30 مواضعو کې ذکر دی چې د نبوت سلسله ختمه شوله. ایمان راوړل پر رسول الله هغه ته چې کومه وحي راغلی ده د هغه نه چې مخکې کوم انبیاء کرامو په هغې باندې ایمان لرل ضروري دي. بس د هغې نه وروسته بل هېڅ قسمه نبوت هم نشته دی، رسالت هم نشته دی، پیغمبر نشته دی، بله وحي نشته دی، په هغې ایمان نشته دی. دویم نمبر که تاسو قرآن کلاو کوئ، الله رب ذوالجلال ذکر کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد په تاسو کې ستاسو نه په سړو کې د چا پلار نه دی. دغه نارینه بچي په ماشوموالي کې وفات شوي، دغسې بچي هغه نه و چې هغه بالغ شوي او په هغې باندې د رجل سړي اطلاق وشي. په تاسو کې د سړو نه د هېڅ چا پلار نه دی. ولکن رسول الله، لیکن د الله رسول دی، وخاتم النبیین او ختمون کې د انبیاء کرامو. معنی دا ده دا د هغه سلسلې اخرنی نبي دی. په ده سره الله هغه سلسله د انبیاء کرامو ختمه کړله، په ده سره الله د نبوت او هغه رسالت سلسله ختمه کړله. بس دا اخرنی نبي دی، د ده نه وروسته اوس دنیا ته بل نوی نبي نشي راتلی. مرزا غلام احمد قادیاني پلیت کذاب ملعون شیطان چې کله دې آیات ته وکتله چې دی خو زما جر لیکه تللي، زمونږ بنیاد یې وایستلو، نو هغوی را مخکې شول، هغوی مختلف قسمه تاویلونو کوشش وکړو. یو تاویل یې وکړو، وایي تاسو چې وایئ چې په رسول الله سره هغه الله دا سلسله د نبوت ختمه کړله، اوس د رسول الله نه وروسته بل نبي نه راځي. هلکه نو تاسو خو عقیده لرئ عیسی علیه صلات وسلام خو به هم راځي. دا زمونږ عقیده ده. انشاءالله زه به دلته خبره وکړم. عیسی علیه صلات وسلام یهودو قتل کوو، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. دیو عیسی علیه السلام نه دی قتل کړی، نه پانسي کړی دی، دیو په خپله په شبه کې غورځېدلی دي. بل ځای کې ویل وما قتلوه یقینا، دیو یقیني طور عیسی علیه السلام نه دی قتل کړی، بل رفعه الله الی. عیسی علیه صلات وسلام روح او جسد الله داغه روح او جسم دواړه خپل تر اسمانونو ته اوچت کړي دي. هغه داسې ځګونو ته وررسولی دي چې د عیسیانو د یهودو د هغې ته لاس هم نشو وررسېدلی. هغه عیسی علیه صلات وسلام اسمانونو کې ژوندی دی. د قیامت نه مخکې به دوباره دنیا کې دا دنیا ته د هغې نزول کېږي، راځي به د قیامت په لوی علاماتو کې. وانه لعلم للساعة فلا تمترون بها. عیسی علیه صلات وسلام د قیامت علامه ده. ته په دې کې شک مه کوه. د عیسی علیه السلام په باره کې د څه قسمه شکوک شک مه کوه، د شکوک و شبهاتو مه شکار کېږه. د هغه راتګ دا د قیامت په لوی علاماتو کې هغه به نازلېږي. د دوو فرشتو په اوږو باندې به لاسونه ایښي، زیړ څادر به په د اوږه باندې دا دمشق جامع مسجد په دغه مناره باندې به راکوز شي. حضرت مهدي صاحب هغه به په دې وخت کې د مونځ ټایم به هغه به جمعې ته مخکې شوی، عیسی علیه السلام نزول به وشي. دی به ورته وایي چې راشه مونږ له جمع وکړه، هغه به ورته وایي نه ته جمع وکړه. دا د حدیث کې راځي دا د رسول الله امت ته الله عزت ورکوي چې د رسول الله په یو امتي پسې د وخت به عیسی علیه صلات وسلام راځي او دغه مقتدي جوړېږي. تصریح د حدیث کې
مهدي سے بدته وي موږ له جمع لا د ورته نه ته جمع وکړه د دې امت ته الله اکرام ورکړي اعزاز ورته ورکړي هغوی وایي زه ستاسو دا عقیده له عیسی علیه السلام ژوندی دی دوباره به راځي یار یو طرف ته خو تاسو وایي چې نبي علیه السلام اخرنی نبي دی بل پیغمبر نه راځي بل طرف ته عیسی علیه السلام هم راځي د قیامت نه مخکې دا خو ستاسو دواړه عقیدې په خپلو کې تضاد لري هماغه صحیح دی موږ ته دواړه هم صحیح دي هېڅ تضاد نه لري خپلو کې ته پوهېږې نه په خبره باندې زمونږ نه دا عقیده د عیسی علیه السلام ژوندی دی اسمانونو ته الله اوچت کړی د قیامت نه مخکې به دوباره نزول له هغې کېږي او محمد رسول الله اخرنی نبی دی هغه سلسله د نبوت الله په ده سره ختمه کړله ان النبوة والرسالة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي الله د نبوت او رسالت سلسله په ما سره ختمه کړله ما نه وروسته اوس دنیا ته بل نوی نبي نشي راتللی انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي زه عاقب یمه والعاقب الذي عاقب هغه چاته وایي چې د هغه نه وروسته بل نبي نه وي وی فرمیل انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه اخرنی نبي یمه ما نه وروسته بل نبي نشته دی په مختلفو اندازونو سره په مختلفو طریقو سره د الله پیغمبر خپل امت ته سبق ورکو به یې وفرمیل دیرش دروغجنان به راځي لا تقوم الساعه قیامت به تر هغه وخته پورې نه قایمېږي حتی یخرج 30 کذابا چې دیرش دروغجنان به راپورته شي کلهم یزعم انه نبی هر یو به دا ګمان کوي زه نبي یم خو یې فرمیل یاد ساتئ انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه اخرنی نبي یم ما نه وروسته دنیا ته بل نبي نشي راتللی عقیده ده زمونږ نبي علیه السلام هم اخرنی نبي ها زمونږ د عقیدې تعبیر ته واوره بیا به د اشکالات نه راځي پرون ما طالبانو د سبق وویل د قادیانین سبق زمونږ شروع د مختلفو مفسرینو علماو په حوالې سره مونږ جواب وکول دا محمد رسول الله اخرنی نبی دی د هغه نه وروسته بل چاته نبوت نشي میلاوېدلی او عیسی علیه السلام ته د رسول الله نه مخکې نبوت میلاو شوی دی وروسته نه دی میلاو شوی دی یا زه اعتراض مه کوه دویم محمد رسول الله اخرنی نبی دی د هغه نه وروسته دنیا ته بل نوی نبی نشي راتللی عیسی علیه السلام زوړ نبی دی نوی نبی نه دی لیاسه اعتراض مه کوه دریم نمبر نبی علیہ السلام اخرنی نبی دی د هغه نه وروسته بل څوک نبی نشي کېدی بل نبی نشي پیدا کېدی عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نه مخکې نبی جوړتلی شوی دی اوس که هغه راشي د رسول الله په خاتم النبیین کېدو کې هېڅ فرق نه راځي تاسو وګورئ دا اصطلاح مونږ هم استعمالو خاتم القوم مونږ قاعده وایو کله چې د دې خاتم لفظ اضافت وشي قوم ته یا جماعت ته بیا د دې نه اخرنی کېدل مراد دی هلکه مونږ وایو خاتم الاولاد یو سړی د لس بچي دي هغه اخرني بچي ته مونږ خاتم الاولاد وایو دا ختمونکی دی د خپل پلار اولاد یعنی په دې سره دا سلسله ختمه شوله دا اخرنی بچی دی د دې نه وروسته بل بچی نشته دی نو آیا د ده د اخري بچي کېدو دپاره دا ضروري ده چې د ده نه مخکې د ټول وروڼه وفات شوي وي نه ده ضروري مثلا زه د پلار اخرنی بچی یم خاتم الاولاد زما نه مخکې 20 وروڼه دي 50 وروڼه دي هر څو دي زه اخرنی بچی یم آیا د دې دپاره دا لازم دی چې زما نه مخکې د ټول وروڼه وفات شوي وي نه دی لازم والله ما نه مخکې که ټول وروڼه ژوندي بیا زه د پلار اخرنی بچی یم زما نه وروسته که مخکې ټول وروڼه وفات شوي بیا زه د پلار اخرنی بچی ما نه وروسته که مخکې وروڼه بعضې وفات شوي بعضې ژوندي بیا هم زه د پلار اخرنی بچی یم دا رسه اعتراض شو یاره که زما نه مخکې کوم ورور ژوندی وي مشر ورور نو زه به د پلار اخرنی بچی نه محمد رسول الله اخرنی نبی دی د هغه نه مخکې چې څومره انبیاء کرامو ته نبوت میلاو شوی دی هغه ټول دنیایي ژوند دی ختم شوی دنیا نه تشریف وړی دی عیسی علیه السلام ژوندی دی هغه به دنیا ته دوباره نزول کیږي خو هغه ته نبوت د محمد رسول الله نه مخکې میلاو شوی دی هغه د نبی علیه السلام نه مخکې نبي جوړلی شوی دی لهذا دا قسم اعتراضات هېڅ حیثیت نه لري قادیانیان وایي بیا ویله دا تاسو آیات وایي ما کان محمد ابا احد من الرجال د دې دا مطلب نه دی کوم چې تاسو ویله که څه مطلب یې دی یو اشکال خو یو کو بیا به عیسی علیه السلام سره څه کوم ورته مسله حل ته غم مه کوه د هغې بیا وایي نه دا خاتم چې دی که نه دا په معنه د مهر سره دی مهر سره مخکې
اوس دا آیات مطلب دا دی د رسول الله نه وروسته چې څوک نبي جوړېږي هغه به د نبي علیه السلام په مهر سره تصدیق یافته وي چې دا پیغمبر دی. هغوی د اصطلاح دم دا قادیانیان وایي میرزا غلام احمد قادیاني زویلی بروزي نوی دی، زویلی بروزي. د یو مسلک دا دی قادیاني په خپل کتاب کې لیکلي وایي د نبوت 3 قسمونه خود ساخته ایجاد، وایي د نبوت 3 قسمونه دي. یو دا دی چې د الله د طرف نه برای راست ورته شریعت میلاو شوی، د الله طرف نه برای راست نبوت هم میلاو شوی او شریعت کتاب هم ورته میلاو شوی، صاحب شریعت ورته موایي. دویم نمبر وایي هغه دی چې د الله د طرف نه برای شریعت خو ورته نه میلاو شوی، د مخکې پیغمبر د شریعت تبلیغ کوي لیکن نبوت ورته د الله د طرف نه برای راست میلاو شوی. او دریم قسم وایي هغه دی چې هغه ته شریعت هم نه میلاو شوی نه وي، د الله د طرف نه ورته برای راست نبوت هم میلاو شوی نه وي، دی د مخکې پیغمبر دومره د اتباع کړي وي دومره زیاته اتباع کړي چې دی ورسره په خپله نبي ګرځېدلی، دا د رسول الله په مهر سره نبي ګرځېدلی. هلکه کم عقله دا خو تا نبوت هم کسبي کو، دا خو وهبي نه شو. میرزا غلام احمد قادیاني د کائناتو حرامي او ګڼکپ، زه به انشاءالله تاسو ته تاریخ ووایم، هغه ماشوموالی یې څنګه تېر شوی، ځواني یې څنګه تېر، د کائناتو هغه ګڼکپ انسان و. خپل پلار ولېږو په هغه زمانه کې ولاړ شه زما پنشن راوړه، 700 روپۍ پنشن و. نن سبا به ډېر ژی جوړېږي هغه کې، دا هم د 24-25 سال عمر کې و قادیاني. هغه زمانې 700 روپۍ پنشن لکه ردیزي 40-50 لاک روپۍ وګڼه. دا پنشن یې د پلار واغستو، اواره نوجوانان ورسره و، پایاشۍ، بدماشۍ، مردارۍ، شرابو، کبابو کې هغه پیسې والوځولې. بیا راغی د پلار نافرمانه، د مور یو ځل ورته مور ته وایي چې پلانکې سیزه مور یې ورته روټۍ او ګوړه ورکړله. پخوا د غربت زمانه وه، نو دی ورته وایي زه خو ګوړه نه خورم، مور ورته یو شی ورکوي، هغې ګزاري نه خورم، بل شی ورکوي، بل شی ورکوي. اخر کې چې مور غوسه کړله ورته وایي بچې ایرې وخوره ایرې. دی د هغه روټۍ سره ولګېدو، ایرې خوړلی شو. د مور نافرمانه، د ښځې سره بد سلوک کوونکی، د بچو سره ته چې د تاریخ وګورې حکومت سره یې دوکې کړي، د کائناتو بدبخته مردار خراب ماضي والا انسان. هغه میرزا ابوبکر صدیق د رسول الله څومره اتباع کړې وه، هغه ورسره نبي نه و جوړ شوی ذل بروزي. عمر فاروق څومره کړې وه، عثمان غني څومره کړې وه. صحابو خو به دومره اتباع کول. عبدالله ابن عمر روان دی په سفر دی، یو ځای کې وخودره او راکوز شو، وړو بولو ته کېناستلو، واړه بول یې ونه کړله، واپس باسېرو. هغه خادم یې ورنه تپوس کې تاسو وړو بولو ته کوز شوئ، واړه بول یې ونه کړله واپس باسېرئ، څه وجه ده؟ دی ورته وایي واړه بول نه و راغلي، لیکن ما د الله پیغمبر کتلی و په دغه ځای کې واړه بول کړي و، ما صرف دغه ادا د ژوندي کولو دپاره هلته کېناستم، واړه بول مې وکړله. یو صحابي و، یعنې د صحابو کم واقعات به ته راخلي، څومره اتباع چې صحابه کرامو کړې وه، وروسته خلک یې د هغې سوچ او تصور هم نشي کولی هغسې اتباع کړو. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، دنیا صحابه هغوی اتباع دنیا کړې وه، هغه پیغمبر جوړ نه شو، قادیانی جوړ شو. بیا خو بر قیمت پورې ابوبکر صدیق راځي، نعوذ بالله، هغه به وایي چې الله ما خو دومره اتباع کړې وه، ژوند او زندګي مې رسول الله په اتباع کې ختمه کړې وه، ما ته هغه نبوت نه و میلاو شوی. میرزا غلام احمد قادیاني د انګریزانو ایجنټ را پاڅېد، هغه اتباع وکړه، هغه ته نبوت میلاو شو. دا کومه قاعده شوله؟ نو دا په خوره ده ته به شیطان راتلو، دا د مالک الیق مریض و. دا هغه مرض دی چې کله یو چا ته ولیږي اطبا وایي دا لوی لوی ده، کله کله دا سوچ کوي زه خو غیبدان یم، کله کله وایي زه پیغمبر یم، ما ته وحي راځي، کله کله دغسې سوچونه هم کوي زه خدای یم، لکه څنګه چې مرزا غلام قادیاني کړي دي. نو بهرحال عرض مې کوو چې د دې آیات دا معنا کول اول خو 1400 کالو مفسرینو کې چا نه ده اخیستې. دویم نمبر په خپله حدیث د هغې معنا کړي ان العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، زه عاقب یم، عاقب هغه چاته وایي چې د هغې نه وروسته بل نبي نه وي. انا خاتم النبیین لا نبی بعدي، زه آخرنی نبي یم، ما نه وروسته بل نبي نشته دی. ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي. سونه احادیث دی هغه ورباندې ګواه دي، د آیات تفسیر په خپل هغه کوي، ته یې سره باره کې. دریم نمبر دا خو د عربو د قواعدو نه هم خلاف دي. قادیاني په خپله لیکلي دي، وایي زه خاتم الاولاد یم،
د خپل پلار اخرنی بچی نو آیا د اخرنی بچی کېدو دا مطلب دی زه زه خاتم الاولاد یم د خپل پلار اخرنی بچی د دې دا مطلب چې اغسته دی چې زمان وروسته اوس کمرونه پیدا کیږي یا به زما په مهر سر پاتې پیدا کیږي. دریم نمبر دا دی دغه آیات کې تاسو وګورئ په خپل امام قتاده رضی الله تعالی عنہ آخره د دې مطلب دا دی اخرنی پیغمبر د دې ټولو پیغمبرانو خاتم النبیین. په خپل یو قرات مشهور پکې راغلی ولکن نبیین ختم النبیین، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی نبی دی چې د نبیانو سلسله الله په د باندې ختم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم کړي د اوس د رسول الله نه وروسته بل څوک نبی نشي جوړېدی. او محترم یو خبره بل کوم ټیم بیا ختم دی د یاد ساتئ ما مخکې عرض وکړو قادیانیان انشاءالله زه به ذکر وکړم دا زموږ او ستاسو د دین دشمنان دي، دا هم د قرآن دشمنان دي، دا د محمد رسول الله په هغه منصب باندې حملاور دي کوم چې الله رب ذوالجلال ورکړی، دا د رسول الله په هغه تاج باندې حملاور دي کوم چې رسول الله ته الله ورپسر کړی. زموږ خلکو ذهن کې اشکالات وي یاله خو دلته قادیانیان دلته عیسایان اوسېږي یهودیه دلته سیکان اوسېږي دلته نور دنیا کافران اوسېږي. تاسو دومره شدت ولې کوئ د قادیاني په خلاف د دې نورو کافرانو په خلاف یې ولې نه کوئ؟ نو موږ وایو نه دا زموږ پاکستان مسلمان ملک دی، د یو مسلمان ریاست دی، اسلام اقلیتونو ته حقوق ورکوي، هندو ته خپل حق ورکوي، عیسائی ته خپل حق ورکوي، ټولو ته خپل حقوق اسلام ورکوي. لیکن په دغه نورو کافرانو په قادیانیانو کې فرق دی. قادیانی ډاکو دی دغه ډاکوان نه دي، قادیانی په اسلام باندې حملاور دی. تاسو ګورئ یو سړی دی شراب خرڅوي لیکن د شرابو په نوم یې خرڅوي دی له بل څه نوم نه ورکوي یقینا ګناه کوي. لیکن بل سړی دی هغه د شرابو باندې لیبل د زمزم د اوبو لګولی دی، دا شراب تا ته د زمزم په اوبو باندې لګوي درکوي. یو سړی دی هغه د خنزیر غوښه خرڅوي لیکن نه پاسې لیکلي د خنزیر که تازه ګوشت دستیاب دی. بل سړی دی هغه د خنزیر دغه غوښه د پاسې پې لیکلي بکرې کا تازه گوشت دستیاب دی. حقه د خنزیر غوښه په تا باندې د بیزې د غوښې په نوم د ګډ په غوښې په نوم خرڅوي. دقسې عیسایان خپل عیسایت ته اسلام نه وایي، یهودیان خپل یهودیت ته اسلام نه وایي، هندوان خپل هندومت ته اسلام نه وایي، سیکان خپل سیکمت ته اسلام نه وایي، قادیانیان خپل هغه د ځان نه جوړلی شوي دین ته اسلام وایي، د اسلام لیبل پې لګوي، د اسلام ټاپه پې لګوي، امت ته دغه دوکه ورکوي. د دې وجې نه دا په حکم د زندیق کې دی، د ده سره څه قسمه تعلقات روانه دي، د ده سره څه قسمه تعلق جایز نه دی. د دې وجې نه د عام کافرانو په قادیانیانو کې دا فرق دی، دا ډاکوان دي، دا دوکهباز دي، دا د شرابو باندې د زمزم لیبل لګولی دی امت ته دوکه ورکوي. دی په خپلو 2 نمبر نظریاتو باندې د اسلام لیبل لګوي امت ته دوکې ورکولو کوشش کوي. او یو خبره زه تاسو ته بله وکړم، تاسو ګورئ اسلام خو کامل شو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. الله اعلان وکړ اسلام ما کامل کو ستاسو لپاره. اسلام کې عباداتو طریقه شته دی، معاملات شته دی، اخلاق شته دی. د دې 13 جمعه ما تاسو ته ویلي وو مخکې جمعه د ټټۍ او د لیټرین نه واخله تر بین الاقوامي مسایلو پورې د دې حل په اسلام کې شته دی. دا کامل شو، دا مکمل شو، د ژوند او زندګۍ په هر شعبه کې زموږ رهنمایي کوي. قادیانی چې د دې نه پس راځي ته به څه کوې؟ تا موږ ته نوی کتاب راوړی دی نه، تا موږ ته نوی دین راوړی دی نه، تا موږ ته نوی شریعت نوی قانون راوړی دی نه، نو ته څه لپاره راغلی بیا؟ صرف د دې لپاره انګریزانو راپورته کړی و چې دا لفظ د جهاد د مسلمانانو د زړونو نه وباسي. په خپله لیکي وایي ما د جهاد په خلاف باندې دومره کار کړی چې دومره لټریچر د هغې نه 50 المارۍ تیارېږي د مسلمانانو په ذهنونو کې صرف شکوک شبهات وردننه کولو، صرف مسلمانانو د تباهۍ دپاره کوششونه کړي دي کوکور راپاڅول. د میډیا باندې اوس لګیا وي زموږ بعضې خلک کامیان وایي یاره قادیاني خو د نبوت دعوه نه ده کړې. دا تاسو داسې چا خپلو ملایانو درته په منبرونو ویل؟ یقین وکړه موږ سره دلته کتابونه پراته دي، تقابل یدیان په عنوان باندې مونږ ته ضرورت دی، مونږ ټول کتابونه ځان سره اکثریت را پیدا کړي دي. دا 1990 پورې د دې یو قسم دعوې دي، دا 1890
دا 1900 پورې د داوی یو قسم، کله به ویل زه مسیح یم، کله به ویل زه مهدي یم، یو قسم بل قسم، لیکن باقي کې هم دعوه د نبوت ملاویږي. لیکن د 1900 نه بعد د خبیث مستقل د نبوت دعوه وکړه، او په 1908 کې بیا دا خبیث مردار شو. په ټټۍ کې په لیټرین کې د هیزې په مردار مرګ باندې الله رب ذوالجلال مردار کو. بیا د په خپل پیشنګویي کړې وه، هغه ریل ته په هغه وخت کې د دجال وایو، دجال پکه دجال باندې بل دجال شسور کو. دلته لاړو الله عبرت وګرځو. مرزا غلام محمد قادیانی هغه پلیت بوټی و، هغه مردار بوټی و چې انګریزانو راپورته کړی و. د مسلمانانو په ذهنونو کې د شکوک شبهات وراچولو دپاره انګریزان یهودو راپورته کړی و. دلته د دې دپاره چې د رسول الله په عزت باندې حمله ور شوی و، د رسول الله په ختم نبوت په منصب باندې حمله ور شوی و. لیکن الحمدلله علماء امت ورته بیدارو. امام الاسر مولانا انور شاه کشمیری بهاولپور عدالت کې زموږ علماو مسلسل دا جهاد کړو، جیلونو تم تلو، روډونو تم راوتیو، شهادتونه مور کړیو، جیلونه هم ډک کړیو. تر دې پورې مفکر اسلام مفتی محمود صاحب نو الله مرقدو، مولانا سید یوسف داغي ملګری ټول علماو یو تحریکو په 7 ستمبر 1974 کې الحمدلله د پاکستان د اسمبلی نه کافر اقلیت منظور شوی دی. په دې باندې اوس پابندي ده، د خپل عبادتګاه ته مسجد نشي ویلی، د خپل ځان ته مسلمان نشي ویلی، د خپل دین تبلیغ نشي کولی. به د به د شاعر اسلام د مسلمانانو د نومونو د شاعر اسلام د هغې نومونه نشي استعمالولی، د میناره په خپل عبادتګاه د پاسه نشي لګولی. په دا ټول سیزونو ورباندې الحمدلله پاکستان کې پابندي ده. دا زمونږ د عین حصه ده، دا د پاکستان قانون دی، او ان شاء الله العزیز مونږ به دغه قانون هم حفاظت کوو. مونږ به د رسول الله د ختم نبوت نو عرض مې داو، د ختم نبوت عقیده دا صرف عقیده نه ده، دا د رسول الله د عزت حفاظت دی. د ختم نبوت عقیده دا صرف یو عقیده مسله نه ده، دا د رسول الله دا غ تاج د ختم نبوت حفاظت دی. د ختم نبوت عقیده دا صرف عقیده و مسله نه ده، دا د رسول الله د هغه منصب حفاظت دی. د هغه ډاکوانو مقابله د کوم ډاکوان چې د رسول الله په عزت حمله ورکېږي، د هغه په شان حمله ورکېږي، د هغه په مرتبه حمله ورکېږي، د هغه په منصب حمله ورکېږي، د هغه په تاج د ختم نبوت حمله ورکېږي. مونږ به د هغې مخې ته سیسه پلای وي دیوار جوړېږو، د هغه هر حمله به ناکامه جوړو، د هغې لاسونه ونیسو، د رسول الله د ختم نبوت حفاظت به کوو ان شاء الله العزیز. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا